السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینه جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه د هر قسم غم، مصیبت، تکلیف، آفت او پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د اچانکي مرګونو، آفتونو، مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما ستاسو د فاره نن ډیره عظیمه وظیفه راوړې ده. ډیره اسانه وظیفه ده. هغه وظیفه د هغه زنانو د فاره ده چې کومې زنانو ماشومان دي پی خوري، د خپلو میندو پی خوري، خو لیکن هغه ورته نه برابریږي. مطلب د هغه د خېټې مړېدو د فاره کافي کېږي نه، یعنی د مور په پیو کې کمی وي، مور کې فی نه وي، د ماشوم خوراک یا پې ماشوم سیر کېږي، سیراب کېږي نه، مطلب ماشوم پې نه مړېږي او کمی ورته یعنی د هغه دپاره د مړېدو دپاره کافي کېږي نه چې څومره ضرورت وي هغه ته، نو د هغه ضرورت نه کم پی د په مور کې وي. نو هغه زنانو دپاره دا وظیفه ده چې د چا د بچي دپاره پی د خپلې مور پی نه کافي کېږي. دا وظیفه ډیره اسانه ده او ډیره مجربه وظیفه ده چې دا وظیفه څوک وکړي انشاءالله تعالی د دې وظیفې په برکت سره به د هغه د ماشوم پی هم کافي شي، د دې مور دا پی به سیوا شي او دا ماشوم به پې ښه په مړه خېټه باندې سیراب کېږي، یعنی د ده به کافي کېږي، دا به پې مړېږي. نو ماشوم ته چې فی کم وي نو دا کمزوری وي او ده ته قسمه قسمه بیماری چې کم دي دا ورته لاحق کېږي، مطلب دا ورته لګي. نو چې کله او صحتمند هم نه وي، غیر صحتمند وي، چې کله ده ته د مور فی کافي کېږي نو دا د بیمارونو هم بچ وي او دا صحتمند وي، یعنی صحت یې ښه برابر وي، بیا خوشحاله وي، مور و پلار هم خوشحاله وي. نو د دغې برابرېدو دپاره ما نن دا وظیفه راوړې ده. ډیره عظیم الشانه او اسانه وظیفه ده. راځو هغه وظیفې طرف ته. دا وظیفه به په څه طریقه باندې کول وي. دا وظیفه اول به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او بیا به څه وکئ، په اوداسه کې به دا وظیفه کوئ، یعنی دا وظیفه به 160 پیرې 160 پیرې دا به په یو کاغذ باندې ولیکئ او بیا به ترې تعویض ساز کوئ او دغه زنانه ته به یې ور په غاړه کوئ، یعنی هغې ته به یې په غاړه وي او که په مټ یې تړي نو دغه تعویض به دغه زنانه غاړې ته واچوي او که غاړې ته نشي اچولی نو په مټ دې وتړي. څه به وکړئ، 160 ځله به بسم الله الرحمن الرحیم دا به په یو کاغذ باندې ولیکئ او بیا به ترې تعویض ساز کوئ. دغه کم ماشوم له چې کمه زنانه یعنی مور یې پی ورکوي هغه مور به یې دا تعویض په غاړه کې یا به یې مټ ته واچوي. نو الله جل شانه به د دې په وجه باندې د دې عمل په وجه باندې به الله جل شانه د دې ماشوم دپاره د مور دا پی کافي کړي. دا ماشوم به ښه موړ وي، ښه سیراب کېږي به پې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.